जी। بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتک نه ډاکټر سید حسین شاه. ګرانو کتونکو ډېر علاقان موږ ته میسجونه کوي چې یاره ته په جریان منډې باندې په سپرمټوریا باندې خبره وکړه، دا موږ ته ډېره غټه مسله ده. نو دا خبره د هغوی بالکل صحیح ده. نن سبا چې کوم دی نه دا سپرمټوریا ډېره سیوا شوې ده. دا د ډېر شی وجې دي، د زیات جما چې څوک کوي یا مشځنې چې چا ډېره زیاته کړي د هغې په وجه باندې یا د دې نه چې د پیشاب څوک چې واړه بول کوي د هغې نه مخکې یا د هغې نه وروسته یا د وړو بولو په دوران کې چې کومې قطرې د سړي نه ځي لکه سپینې قطرې، نو هغه دې ته سپرمټوریا ویلی شي. سړی ګرځي یا څه کار کوي یا داسې جنسي خیالات په ذهن کې راولي یا پاش کتابونه ګوري، پاش لټریچر چې ورته وایي، یا د چا سره خبرې کوي یا پاش فلمونه ګوري، نو په دې وجه باندې اکثر د هغه نه دا اخراج کېږي، د منۍ د اخراج کېږي. نو دې کیفیت ته جریان مني موږ دې ته ویلی شو، جریان مني دې ته وایي. دې وجوهات ډېر زیات دي. دې غټ وجوهاتو کې به څو وجوهات به موږ ووایو، بکثرت مجزن چې ده که نه، دې غټه وجه دا ده، دا په هلکانو کې ډېره زیاته ده. یو بکثرت جما چې ده د دې وجه هم ده، کوم چې واده شوي کسان دي یا کوم خلک نن سبا کې د خیال کړی ټول خلک ګرم خوراکونه کوي، په کور کې څوک ډوډۍ نه خوري او په دې هوټلو کې دا ګرم خوراکونه کوي. لکه مثالو باندې ده، دغه هم د دې وجه ده. شهوت انګیز فلمونه کتل، نن سبا رسالې کته، په سوشل میډیا باندې غلط سایډونو ته تلو، پاش ځایونه ته تلل او هغه کتل، د دې مرض چې کوم دی نو ټول نه غټې وجې دي. نن سبا چې کوم دی په سلو کسانو کې، په سلو هلکانو کې 90 یا 95% کسان چې دي، د هلکان چې دي په دې خطرناکه بیمارۍ کې اخته دي. ځکه چې موږ ته ټلیفون نه کوي، موږ ته کالس کوي، موږ ته اندازه لګي. نو هغو ته به زه 2 میډیسن وښیم، که فرض کا هغو ته یو ښه هومیوپیتک ډاکټر نږدې هغه پاسبل هغو ته تللی شي، د هغو سره د خپله خبره ډسکس کولی هم شي. که فرض که دا نه پاسبل، زه ورته 2 میډیسن ښیم، دا 2 میډیسن د استعمال کړي 2-3 میاشتې انشاءالله مسلسل، دا مسله به حل شي. خو دې سره به دا کومه خبرې چې ما وکړې دې نه به یو خاص کې ځان ساتي. په دې کې دغه چې دا اسټ پاس ورته وایي، اسټ پاس په 200 طاقت کې یا په کیو طاقت کې راغستی شي. دا 10 قطرې سحر، 10 غرمه، 10 ماښام په لږو اوبو کې اچولی شي او دا 3 ټایمه خوړی شي. او دې سره کون یم ورته په 30 طاقت کې به دا راولي، هغه هم 10 قطرې سحر، 10 غرمه، 10 ماښام دا په لږو اوبو کې واچوي، دا به خوري. دا هومیوپیتک میډیسن دی، دا په هر ځای کې ملاویږي، په هر ښه هومیوپیتک میډیکل سټور کې ملاویږي. او دا ځان راوالی او دا 2-3 میاشتې مسلسل استعمال کړي، انشاءالله دا مسله به حل شي. جزاک الله خیر.